الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانانو دا کم آیت کریمه د سورۃ نور چې ما تلاوت کو پدې کې الله جل جلاله مومنانو سره سوادي کړی دي او بیا مومنانو ته سو شرایط هم بیان کړی دي الله جل جلاله وی زب تاسو لدا درکم دا بدرکم دا بدرکم خو تاسو به هم یوسو کارونه کوي زب تاسو لدا د دنیا مشری درکم او زب تاسو دین پټولو دینونو باندې غالب کم او تاسو بے امنی او خوف دا په امن باندې بدل کم تاسو به هم درې کارونه کوي یو کار خو تاسو بدا کوي چې خپل ایمان با څنګه چې زما د مرزي مطابق دی اق شانتی به جوړوي دویم تاسو به عمل نیک کوي او دریم صرف او صرف بزما عبادت کوي په هر قسمه عبادت کې هغه مالی وي او که جانی وي زما سر بسوک شریک نه جوړوي او بیا په اخر کې درې کارونه الله پاک نور خودري دي چې تاسو دا مشری او دا امن او تاسو دا دین دا به باقی څنګه پاتې کیږي دا غي د پاره الله جل جلاله بیا درې خبرې کړي دا موجوده کم حالات چې دي بے امنی دا خوف دے او
معیشت یره ده، د جان یره ده، د مال یره ده، د هر قسمه یرو سره دا امت مخامخ ده. هر قسمه مشکلاتو او مصائب سره مونږ ټول مسلمانان مخ یو. کله نا کله سکارونه داسې هم وي چې سړی په هغې باندې سوچ او فکر شروع کی، نو د هغې جواب انسان ته خپل نفس نه هم ملاوي. کله نا کله د انسان ډېرې ګیلې وي، نو کله چې دا انسان ګیلې او شکوي شروع کی، دغه انسان ته د انسان دا نفس په خپله مخاطب شي، د هغه ګیلې او شکو جوابونه ورکړي. په دې معاشره باندې موږ او تاسو له نظر اچول پکار دي. که چېرې د ایمان او د اسلام خبره شي، نو محترمو ایمان او اسلام دا یو امن مذهب دی او دا یو امن پرس مذهب دی. ځکه قرآن کریم کې الله جل جلاله د اسلام په ذریعہ باندې او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام په ذریعہ باندې په ټولې دنیا کې امن قائم کړو. بیا تر کومې پورې چې دغه اسلام وو او دا ایمان 100% موجود وو، امن کې هیڅ قسمه کمی نه دی راغلی. بیا او د ټولو نه لوی نعمت هغه امن دی. قرآن کریم هم دغه طرف ته ډېرو ځایونو کې اشارې کړي. سورہ مائده کې الله پاک وی امن خرابول دا یو لوی جرم دی. الله وی كتبنا على بني اسرائيل وما بني اسرائيل باندې دا خبره لازمه کړی و چې چا یو ناحق سړی قتل کو، كأنما قتل الناس جميعا، و د دون لوی ظلم وکړو ځکه چې د امن خراب کو، او دومره لوی ظلم د وکړو د هغې سزا دونه لویه ده چې د ټول انسانیت قتل کو. د ټول انسانیت د قتل چې څونه سزا ده، الله وایي دغه کس ته به ملاویږي. او سورہ انعام کې الله جل جلاله وی په مخ د ځمکې باندې د ټولو نه بدترین انسان هغه دی چې هغه امن خراب کړي. سورہ قصص کې الله پاک جل جلاله فرمای چې څوک چې فساد خوري او امن تباه کوي، پر ورځ د قیامت کې به الله د ټولو نه زیات غصه به دغه خلکو ته وي. او سورہ ماعون کې الله پاک امن بارکی وی وی تاسو که په خپل امن باندې یریږئ چې زمون امن به خراب شي. الله جل جلاله وی سورہ ماعون اخیری سپارہ ده، الله جل جلاله وی أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. او بي الله جل جلاله د دین مخکې وی الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت. امن به هله ختمیږي کله چې د الله د کور عبادتونه ختم شي. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. گرانی الله وی ذکر ازي معیشت هله تباه کیږي چې کله عبادتونه ختم شي، کمزور شي.
نن که موږ او تاسو سوچ او فکر وکړو په دې معاشره کې کمی او بل هیڅ یو شي کمی نشته، بل هیڅ یو ځای کې د ګڼې او د جلسې کې هیڅ قسمه کمی نه محسوسیږي. که هر ځای ته لاړ شئ د هغه ځای مناسب د هغې د سوچ فکر نه زیاته ګڼه وي. جلسې ته لاړ شئ څونه ګڼئ، اسپتال ته لاړ شئ څونه ګڼئ، که د جرم ځای ته لاړ شئ هلته جیل کې څونه ګڼئ، که بازار ته لاړ شئ هلته څونه ګڼئ. خو کوم ځای په ګڼې باندې چې الله خوشحالي ده، په کمې ګڼې باندې چې الله جل جلاله د امن ذمواره اخیستې وه، د معیشت ذمواره اخیستې وه، نن هغه ځایونه ویران دي. نن هغه ځایونه مکمل ویران دي، جاړي. او دعا مونږ کوو چې خدای امن راولې، خدای د امن ژوند راکې، او د امن ذمواري الله جل جلاله او د معیشت ذمواري الله جل جلاله د دوو خبرو کې ښودی دی. فلیعبدوا رب هذا البیت، الله وایي د دې کور عبادت وکړي. کم کور چې د عبادت دپاره جوړ شوی دی د هغې عبادت وکړي. ستاسو یره به ختمه کمه، ستاسو دا ګرانی او معیشت به زه ټیک کمه، ګرانی به ختم کم. او الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې هم الله فرمای وعد الله الذين آمنوا منكم، الله وی الله وعده کړی د مؤمنانو سره، وعملوا الصالحات او چې څوک نیک عمل کوي دا غي سره الله وعده کړی ده. د الله وعده الله جل جلاله فرمای انک لا تخلف الميعاد، هر څه کېدلی شي خو د الله تعالی په وعدو کې نه کمی راتلی شي او نه د الله جل جلاله وعدو کې مخالفت کېدی شي. الله پاک وعده کړی د مؤمنانو سره چې نیک عمل کوي، لا یستخلفنهم فی الارض، زبا قسم دی چې تاسو له مشري درکم په دنیا کې، کما استخلف الذين من قبلهم، څنګه چې ما مخکې خلکو ته مشري ورکړي وه، حضرت سلیمان علیه السلام، حضرت داود علیه السلام، کما استخلف الذين من قبلهم، لکه څنګه چې بن اسرائیل لما اخیره کې طاقت ورکړه، قوت ورکړه. الله وی په ما باور وکړي، قسم دی چې اق شانتي مشري بدل درکم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، او قسم دی چې ستاسو د دین او مذهب دا به په ټولو دینونو باندې چت کما غالب به کما. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، او قسم دی چې ستاسو هغه یره خوف بی امنی داوا په امن باندې بدل کم. خو یعبدوننی، زما بندگی خو شروع کوي کنه، یعبدوننی زما بندگی خو شروع کوي، زما بندگی وکي. او الله وی وعد الله الذين آمنوا، مؤمنانو سره الله وعده کړی دا، مالا او تعالی ټول مسلمانانو لا په خپل دی روان کې سوچ پکار دی چې زما ایمان سونه دی او زما ایمان حقیقت سره. چې آیا زمونږ ایمان د کومې درجې دی او په کوم ایمان باندې الله دا وعده کړی دا. الله جل جلاله سورہ بقره کې وایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، که دنیا والو خلقو تاسو د صحابو په شانتی ایمان راوړو فقد اهتدوا، نو خپل منزل مقصود کې به کامیاب شي. اهتدوا دو معنی وي، هدایت به بیا مومئ
او هدایت ویل کېږي خپل مقصد او منزل موندلو ته. الله وی خپل منزل او مقصد کې به کامیاب شي. و د صحابه کرامو ایمان زموږ استاد مخې لده هغه زموږ د پاره یو مثال کې طور پر باندې دی. اما او ته هر یو کس نارینه زنانه د صحابه کرامو د ایمان نه خبر هم یو. زکه خو هغه زمانه کې ایمان کې امن و سکون و راحت و. د حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې عیسایانو ملک فتح کو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فوج وسره دی. کله چې ملک فتح شو د فتح نرستو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړو خپل سپایانو ته فوجانو ته چې خبردار ګوره تاسو د عیسایانو جماعت ګرجا تاسو دغه عبادت خانه چرته وران نه کوي. ګوره زکا و جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چاچیو کافر چې د مسلمان په ملک کې دننه اوسېدو او د مسلمان د قانون د لاندې زندگی تیروله او کافر هندو کافر دی هندو دی غیر مسلم دی خو استاد ملک نشنلټي وسره د استاد ملک ټول قانوني منلې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا کافر کا چا مړ کو دا کافر. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړی جنت له داخلي دل خلاصه کې خو د جنت خوشبو په د باندې حرام ده چاهه چې تهجد گزار ولې نه مؤمن ولې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ ټول کسان راجم کړل سونه افسران چیو ټول افسرانی را وختل چې سکاري بټول حج لرا شي چې چا سره کوم عہده ده کنه لګا دا کډیره ده ټول به حج لرازي ټول حج لرالي سپایان فوجان گورنران ټول راجم کړل حج کې او حج کې پاسې دو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اعلان وې کافرانو استاسو چرته د کم مسلمان مشر نه ګلې ماته وای چې په دې ځای ختمو مې زکات تاسو ټیکس قبول کړي دي استاسو حقوق او زمونږ حقوق یو شانتی دي په دنیا کې. اسلام استاسو د تحفظ تعلیم مونږ لرا کړي دي. د کم مشر نه چې د نجران وفد راغې او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی چې زمونږ څه شکایتونه دي کمو مشرانو ته شکایتونو هغه مشران ختم کړ ټول معزول کړل ختم کړل. اسلام د بدمعشۍ او اسلام د دهشتګردۍ نوم نه دی اسلام امن پرس مذهب دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه دی چې داغه د لاس او د جبینا بل مسلمان تا تکلیف نوی بل مسلمان په امن کی وی. مسلمان خلاصه کې جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرمائی ګوره دین دنیا ته چارا وړه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړي او داغه په باره کې الہ العالمین فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے دنیا والو مذهبونو والو اے د ډیرو دینونو والو ډیر مذهبونو والو ما هم یو مذهب لګلې هغه مذهب سره یو استاد هم لګلې او د هغه استاد صفاتونه درته وایم. یو صفت پکې دا د محمد رسول الله وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. زما پیغمبر پلار روان دی
انسان خو ډیر قیمتي شی دی زما پیغمبر په مذهب کې زما د پیغمبر په اسلام کې زما د پیغمبر په دین کې په لار باندې روان دی یو ماشوم هلک دی هغه د پرندو بچی راغستی دي د مارغانو بچی راغستی دي جال نه راغستی دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدل چې نه ګوره زما دلته دنیا ته راتل رحمت دی زما دنیا ته راتل رحمت خورولي امن خورولي محبت خورولي اے زما صحابي اورا ګوره نن ورستو موجوده بچي به هم آزاد او نن ورستو د بچو په وخت کې د مارغانو اخکار کول حرام دی ګناه ده او جرم دی زما د پیغمبر په اسلام او ایمان کې زما د پیغمبر په مذهب کې چې کله یو زناکار زنانا یو بدکار زنانا یو سپی خدمت کوي د څه خدمت کوي د یو سپی خدمت کوي او د هغې دیکبال کوي څو ورځې هم نه دي میاشتې هم نه دي صرف یو لمحه ده زما د پیغمبر اسلام واورا زما د پیغمبر دین واورا نن په عالمی دنیا کې اسلام یو بورخ کړی د خلکو اسلام سره چا د دهشتګردۍ نوم لګولی دی چا د انتها پسندۍ نوم لګولی دی قسمه قسم نومن اسلام سره لګیدلی دي خو لیکن اسلام حقیقت شاته نه دی معلوم چې اسلام کې دننه سونه خوږوالی دی اسلام کې دننه سونه امن دی سونه سکون او راحت دی مشکات شریف کی حدیث مشته دی جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای جزیر در کوم تاسو لا خوشخبری در کوم یو زنانه وا او زناکار وا بدکردار وا خو کله چې هغه د الله په مخلوق باندې رحم وکړو چاهه چې هغه مخلوق زناور دی او که انسان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هغه زناکار خزا الله جل جلاله رستو د ولیانو مور وګرځوله او جنت فیصله وکړه او بیا یو تهجد گزار زنانا دا هم په مشکات کې تهجد گزار زنانا دیندار پنځه وخت مزګزار روزدار د خاوند تابعدار خو کله چې د الله یو مخلوق سره ظلم وکړو پیشو سره قید کړله وای تړله د لوګي نه مړ کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په دې زنانه باندې د الله مخلوق سره زیاته وکړو چونکه زما په دین کې دننه امن دی محبت دی خدمت دی زما په دین کې دننه ترس دی زما په دین کې دننه احساس دی دې زنانه په دې زناور باندې ترس ونه کو احساس ونه کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا د جهنم سپینا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې او علی رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه چا اطلاع وکړه چې نجران کې عیسایانو نهر مات شوی دی او خلک ډیر زیات چې کم دی په تکلیف کې دي علی رضی الله تعالی عنہ دا غزه گورنر راغوښته ورته وي د ټولو نه اول به دا خلکو دا خبره به حال کې تر هغه وخت پورې وبنس کم تر سوچ دي خلکو ته اچھا چې کافر ولې نه دی خو جو پتا وته رسولې نه نن زماغه خست دین هغه خلکو ته سسنمونه کې خو چې هغه په زناور باندې هم سره مهربان دي جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم وی تاسو به چې کله اخکار کوي د میانو هغه زمانه کې به زهر اوس کو کرنټ کې و تاسو به دې دریاب لا دې نهر لا زهر نه غورځوي ظلم باندې کوي چاهي چې زناور ولني ظلم به سره نه کوي
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم شاګردان سلور مشهور شاګردان ابو بکر عمر عثمان او علی رضی الله عنهم پیغمبر علیه السلام داسې خوشاله موډ کې ناستو یو حدیث وی خپل صحابي ته وی وای زه به یم یا به نه یم خو یاد یو خبره یاد وساته صحابي رضی الله تعالی عنہ ته وکي خودو وداسې دور به خدای پتا سره ولي چې د بخارا او سمرقند نه به یو زنانه پیادل حج کوي واپس برازي خدای عزت ته بسوګ نقصان نشي رسولای دا صحابي رضی الله تعالی عنہ وای ز ژوندې ومه وای ز ژوندې ومه چې ما قتل یو زنانه د کالونو ډکه لاړه حج وکړو بیا میاشت وروسته بیا راغله ما ورنه تپوس وکړو چې په لاره باندې تاله څه تکلیف یا چا څه هغه ورته وایي نه نه وایي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مشري ده نوم د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی لیکن دین د محمد رسول الله دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین کې زناور وجل حرام دی وچ پوچ زناور وجل سری حرام دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې ظلم کول حرام دی ما ته بسوک سو وي با محترم ما تعالی د اسلام اصل حقیقت پیجندل پکار دی ځکه چې کله بل ورځ دا واقع جوړ شو کنه الله دې ټول شهیدانو درجات بلند کړي او الله جل جلاله دې داغو پسمندگانو ته صبر جمیل ورکړي ډیر ګران کار دی ګوره اسی چې یو سل درې خاندان یتیمانان پاتې شي خوار او زار شي ذلیل شي شاید چې د پلار لاس خپې بم ملاو شي یا بنئ نو سکسانو داسې خبرې موکړلې چې داسې اسلام دی وای داسې اسلام دی یا زمارورا دا خو په اسلام کې نشته نو ته دا ول اسلام سره یو ځای کې دا کار په اسلام کې نشته دی اسلام خو وی من قتل متعمدا فجزاؤه جهنم چا چې قصدن په ناحق یو قتل وکړو سلور سزاګانی به الله ولا ورکوي اسلام سوئی چا چې ناحق یو سړی مړ کو اغلب الله سلور قسمه عذابونه ورکوي یو عذاب خبر الله دا ورکوي پر ورځ د قیامت به الله جل جلاله د سره خبرې نه کوي د سره به خبرې نه کوي مخ به الله د دې طرف ته نه ګرځي او بل واعد له عذابا الیما الله تعالی د ټولو نه زیات او دردناک عذاب به دغه کس لور کوي د ټولو نه زیات العذاب الله دې کس ته او بل چې پروز د محشر کې دا سړی روان وي چا چې نه حق قتل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وي بلکې سورۃ البقره غالبا نه سورۃ النساء ده پنځمه سپاره الله پاک پاغي کې وي دا سړی چې په ورځ د محشر کې د محشر په میدان کې روان وي هر سړی به تخیری کې چې خدای تبا کاغته ولعنه بل لعنت ورته وي چې به شرما ها ته دا ظلم کړو او دا به نه خي چې د ته خلک بدرد وي په ورځ د محشر میدان او الله جل جلاله جهنم ته به داخل کوي اسلام خدا وي او ته چې کله هم یو غلط کار وشي ته دا اسلام اصل کې موږ ته د اسلام حقیقت نه دی معلوم زما محترمو الله جل جلاله فرمای چې تاسو امن برقرار به څنګه پاتې کیږي استاسو د مسلمانانو مشري به څنګه باقی پاتې کیږي استاسو دین غلبه به څنګه کوي دا غي د پاره درې کارونه وکړي الله وي واقيموا الصلاه سوره النور دی آیت دلان دی الله وی کنه وزه تاسو له مشري در کم دین بم غالب کم او تاسو خوف او ير به ختم کم امن براولم دغه ځکه الله بیا دا خبري کوي واقيموا الصلاه واتوا الزکاه واقيموا الصلاه من شروع کې سړیا وي
الله سوي یہ من شروع کوي دا یره به ختمه کم دشمن غلبه به ختمه کم ستاسو دین کمزوري به ختمه کم خو اقیم الصلاه منځ خو کوي کنه منځ خو شروع کوي نن که زمونږ د ټولو نه زیاته کمزوري دی نو په مانځه کې ده تاسو هغه سړی چېرته لیدلی دی چې هغه سهار د کار نه پاتې شوی دی د ډیوټۍ نه پاتې شوی دی نه دی که نه تاوان دی تبعی ده مهنګایي ده خو کوم سیز باندې چې الله د مهنګایي د ختمولو وعده کړې ده او الله جل جلاله وعده کړې ده د خوف او د دهشتګردۍ د ختمولو وعده الله کړې ده واقیموا الصلاه اے زما د پیغمبر امت منځ وکړئ منځ شروع کړئ منځ وکړئ او بیا الله وآتوا الزکات او خپل مالی خیراتونه شروع کړئ سو کوي د مال زکات هم ورکړئ خپل گاونډي سره فقیر سره یتیم سره مسکین سره وږي سره خو کوي او بیا الله جل جلاله په اخر کې واطيعوا الرسول او کم پیغمبر چې د امن درس تاسو له درکو او د امن درس د پاره مالې غلو الله وې داغه اطاعت وکي داغه اطاعت وکي تاسو دین په دنیا کې به عام کم ټول دنیا باندې بخور کم او تاسو د ټول دنیا مشري به تاسو مسلمانانو په لاس کې ترکم لکه څنګه چې اوس يهودو زمونږ غسته يهود وې کینه مونږ کینو کوې پاسه مونږ پاسو وای دا ګران کوم وې ښا دا ارزان کوم وې ښا يهود زمو خدای دی مسره پکېږي مو حقیقت ته ګوره يهود وې